15 کاله تا ته څوک در رسېدلی نه و تا په خلکو لاره جوړه وه په خدای راستي چې داسې مې به سړی درنه جوړ وو که د تبلیغ والو ما ته سوال نه وی کړی ما به تا بدماشي وباسله ما به تا بدتمیزي وباسله پیغور یې راته کاوه د خپل پلار شهادت پلار مې د دې تا ولس تا صفته ده اکام مشر و اکام په خدمت باندې شهید ده د شهیدانو پیغور کېږي خو دا تبلیغ والا سره مې وعده وه چې نور که چاته نه جو خو دا ورته وایم چې نه په خپله خاوره چا بدماشي منه نه چا بد زبان منه ته په چا پیش نه یې موږ خو چې کوم دا سر په تلي شی سر مو په دې غربي شی دا مرګ دا نقصان دا هغه ورځ ختمې سلې چې کله د عمران خان تاتکړۍ ور ولګوله ذهن چې مستله دا شیان نو لهذا دا سړی تا نه ووټ اخلي په دغې نارې برګه جنډه بیا نواز شریف ته ورګډ شو دا رنګ نمبر د خلکو خپل عملونه جوړ کړل څوک ورته ورسو دا بنګلې یې وکسئ بیا دا کومې مړیګانې خوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام به شپږ ورځې پنځه ورځې شمې تېرولې تاسو به د ویډیوګانې لیدلي چې دا کجلي ورته ناست یا دا دوره دا چرګ یا ګوښونه ورته پراته وي چې څوک حلالې خوري یا دوره سنډاګان به مې جوړېږي چې د جیپانو نرپوس شي په خدای خواچ ورکوي 3 کسان به ورته ګډېږ او بیا او دا پیسې د کم ځای نه راغلې مفتي محمود صاحب هغه کور به تاسو یاد وي کټه خېلو تاسو زرګونه کټه خېل هغه پرې دي یو ټیم دروازه یې وه یو 3 ټوکه کور یې و نو نه کاروبار شته ولې شي که نه ماچوسي کاروبار ده نه کاروبار شته نه روزګار شته نه نوکرۍ شته خو ورځ په ورځ دولت زیاتېږي لګیا ده عمر وتو د لکۍ خلکو تاسې زنده‌باد جنډو پسې لګولي یو خپله لاړې ده دغې دنیا نه جان ته جنت جوړ کړی ده تاسو ته درته وایي چې جهان چې به بیا جنت ته زه در سره ځو ته په خپله نسې ورګډېدلی جان حساب به ورکړې بیا دا یو جنتي خو تاسو سره ګډ په ګوان چې د منور خان جنتي دا چې کوم ده که نه زوړ کنجړ ده زوړ کنجړ نه وي دغه کربوس کې په جرموتي دالې سروۍ یې دالې ده یخ یې دالې ده هوا در ګډېږي کوش کوش به ښورېده وی بیمار یم او اوس بیا نن سبا داسې لیک اجاز غوندې سیخ تیز رواني یا خلکه دغه د کاله ده دغه د کور ده دی تا کلی ده او په 1300 کالو 15 کاله خو تا ده ته ووټ ورکړه ده ورور ته دې ورکړه چې در باندې وکړم روزګار یې درکړ لارې یې درته پخې کړې بجلۍ مسلې یې درته حل کړې 15 کاله په خولې یادېږي په دوره ولس ولاړ یو کس دې ما ته جواب راکړي چې کومه خوبي ده په چې دا درې ورته پاس اوس بیا ولاړ ده یو ورته بیا یو ټک راکوي چې بیا درته کارونه وکړه خدای نه دې مخکې کړي دي نه بیا وکړي سودا وکړي پیسې روباسي تاسو کلي چې مې کتل ته ولې جنډې لګېدلې بیا قومي احتیاط والے مطلب دا دی چې پیسه ګډه ده و پښتنو واړ عمر بارمان کوو دا 8 فروری ده اورې نه مې دا مې توپ لوړ و نه مې ضرورت و ډېر ښه عمر او ژوند مې ده په اسلام آباد چې ډېرو په بدو اورېدلی یم ښه خبر یو که چېرې دا خاورې او دا سږه او دا خو ما خاوره ده دا ما وطن ده ما تربونه عزیزان دي ما ته ټولې خانې یو ځای دي دا شملې به ګورو بله ورځ عزت خېلو شمله ور خرڅه سوله کتلې مو به یې چلته ناستې دا پګړۍ به دې دې ته په سر وه چې زه د ولس د کام مشر یم نن هغو په سر کړي چې کوم د ولس د کام سوداګانې کوي بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کټخیل کلی درنو ساده عزتمنو پښتنو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
زه خو راتله تاسو په لارې 14 میاشتې مخکې مولوي صاحب 1 ارب روپۍ راوړې لکي ته 50 کروڑه روپۍ په دې ته جوړیوال په کاري صاحب ډېر رومال باندې مشهور د خرچ یې کړې 6 کروڑه یې پکې واخیستې 50 کروڑه یې ورسولې ډېرې ته واورو او شاده بیا دې باندې مې زړه شو چې دا کټخیل او عبدالک مولوي صاحب موږ ډېر ښه ملګری پاته ده هغه برخه په جسلې و 11 ټیوبیلونه ورغو او څه لارې وې څه پیپونه وو ما دا خیال و چې کټخیل باندې بجونو کټخیل بچې کم دا ټیوبیلونه دا لارې دا هغه به شو عبدالک صاحب ولې چې مشرفله دا جمعیت څخه دی دا ډېر خو ډېر افسوس ورته ورسېده چې ومې کاته کټخیل هغه کټخیل دا چې کوم 40 کاله مخکې لیدلی دی دا ټیوبیلونو حق لرو چې مولانا صاحب مولانا عبدالک صاحب باندې پوښتنه وکړو واړ عمر جمعیت جنډه دلته چې کوم دا شاخه کړې ده جمعیت پر ووټ درنه وړی ده نو دا پوښتنې حق څنګه لرو چې بای دا 11 ټیوبیلونه دې چک کړي دا پوښتنه د حساب خامخا څنګه واخلو ولې کلیوال دې دا ووټ ته بدرجي جنډه ولا تکای چې برګه جنډه ده خدا برګه جنډي دلته به علما ولاړي نو لږ دا 2-3 ټکي خبرې ته لږ غوږ ونچو بیا اسد محمود بله ورسره واخیسته دا د 6 میاشتو خبره ده 10 کروڑ یو ګاډی 100 ګاډو چې نو کمپین کوي دا د پیغمبر طریقه ده ویر مسلل چې حضرت ابوبکر صدیق دنه پوښتنه وسره چې مولوي صاحب دا پارټۍ دا ډله دا سیاست دا کاروبار دا کورونه دا په چیرې چلوي نو دا ورته وی چې غیبي امداد راځي دا عقل تاسو څنګه مني غیبي امداد الله راځي چې ټول لارې دي بندي اچېره خدای لارې پاره وتاي جهاد خبره کوي چې جهاد چیرې مواوردل 5 زمن د مفتی صاحب او 3 زمن د دې چیرې داسې د په بره باندې ګوته پرې سلې ده او ټول الله لړدان کړای دا په دغه دهشتګردۍ په جهاد چې څوک شهیدان دي دا شاسن خیر تاسو ګوندان زما پلار بیا پیغورونه راکړي چې پور مونږ راخیسته هغه جواب خو ما وردا تبلیغ ونه باندې کړه کني ما خو زبا مې ډیره خارش کوي چې لښکوټي نو ور پلاړته بیا تا ته بلا وایي چې دا پرګه جنډه د پرچم نبی ده په کوم لحاظ سره د پرچم نبی ده عمل وشوه کم شاتا ورسیخ تا حضور کریم تا اپا کم اتلمانا بہتر مسلمانے کپل مانجو کپا حجی بیادر توائی چرائی سا جنت ٹکٹ تا نو دا جنت پا ٹکٹ باندے دے غلطی پچھا بتا وکالت پارا با حشر پارا چی گیری بیا با کٹا خیل و تا سر با منور خان چی گیری چوک پا چی گیری یا دے منور خان وربنا گیری اول خود خپل پړو حساب ورکی اول خود خپل عملونو حساب ورکی بیا چې چا په دغه مسلې باندې ورکړای دا بیا دا غدا حساب ورکی چې هغه تاول ووټ نواز شریف ته چدلای دا بیا دا گنجې وتا سره چیږي خبر په وخت دا څه کپنه دا تانه ووټ کیسه دا ووټ نه دی ورچولای دا کله به نذیر ته ورواچي کله زرداری ته ورواچي خو چې خلک شرفزاد خان او بیا په دغه نقصان چې کله د دماغ چې دا چینی کنه چې دا کور دا غو چې دا اولاد ته هم تیار شي کنه چې په قربان دا بیا دا ګرد حکومت ریاست نشر راته ټینګ انا په دا وی وایم چې چا پلار د عمران خان میره مال زین نه نسی باسله ودی بیا دا مولوي صاحب وګورو عمران خان ته څه چنو ویلا عمران خان شې نه کړی معاف عمران خان اولاد نه کړ معاف عمران خان کړه نه کړ معاف نن په دې چې به ګناه پروت تا
هغه سړی دا چې د ده قوم د ولس د قوم د پاکستان د خلکو د حقوق دپاره اواز اوچت کړی ده هغه خان او موږ سره څه وسله ښځې ونیسه نن مو ښځې په جیلو چې بندې دي مریم نواز سره صنم جاوید مقابله ده او غریبه په جیل کې ده مریم نواز بیته بیته شوري بار چې د کمپین کوم یاسمین راشد د کینسر بیماره ده نواز شریف سره مقابله ده دوه کم درې نیم شله کاله عمر یې ده په جیل کې ده نواز شریف ګنجا خان چې کوم د شوري چې زه لکه لیډر یې لاخ لا پړې دي په تا باندې دا جبر ده دا ظلم ده پرون بل ورځ ټانک ته تلم ریل سره روانه وه एकदम پولیس چې کوم ده ګړهدار شروع کړه ډېر چې ډزونه راباندې وکړل بونیر چې باجوړ چې ډزونه راباندې وکړل تیر ګیس ته خامخا نه مو سې ډارولی نه مو سې ډارولی چې دا پونده په دا ټنډېر ته چېرته که نه په خدای د عمران خان نن ډبل چي کوي بیا ملا راغی بیا ملا خیال و پته نشته چې دا بیا دوره کمکلتوب یې ولې وکړه بیا ده ګورې ټرېر ته شروع کړې نه زه مړیا موږ د حکومت باندې نه ورړیا نه ده کوم ځای بیا ور وغږېدم بیا مې داسې سوړ کړه چې اوس د خولو خو بیته کي